ما ته معمولی عمل وکړو او موږ وایو پرېږده نور هم هر څه ګناهونه کړي هغه به ختم شي. نه، الله رب ذوالجلال بیان فرمایي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا. چا چې معمولی ذره برابر په مقدار د ذرې نیکی وکړله د هغې به هم ورته الله پاک صله ورکوي، ځکه چې الله رب ذوالجلال بے انصافه نه دی. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. او چا چې معمولی د ذرې برابر بدی وکړله، خو د دې نه کومه بدی مراد ده؟ مفسرین وایي هغه بدی چې دته توبه نه ده وکړلې. نور کو یو ګناه ډېر هم لویه ده، یو بدی ډېر هم لویه ده، خو یو انسان را ولګېدو د دې نه توبه وکړله نو د دغه حساب کتاب به نه کېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. د توبه وستونکي د ګناه نه داسې دی ګویا چې د سره اړو ګناه کړی نه ده. نو دا خو د حدیث نه ثابته ده، د قرآن نه ثابته ده چې د ګناه نه توبه وستونکي د دا ګناه چې کومه ده الله رب ذوالجلال د فرشتو نه هېره کړي چې ګناه یې کړې وي او توبه یې وکړي. هغه ګناه چې د په مخ د ځمکه باندې کړې ده او توبه یې نه ده وکړلې، الله رب ذوالجلال به د دې خامخا تپوس کوي، دا به د انسان ته ښیي چې دا ګناه دې کړې ده. او بیا الله رب ذوالجلال د ذرې برابر ګناه یادوي، غټ ګناهونه نه یادوي، د ذرې برابر شر یې کړې دی، بدي کړې ده. او ذره څومره مقدار لري؟ کله چې ما ورته په دې کمره کې کینو، په کوټه کې کینو او ور بند کو، په دې ور کې معمولی شانتي سوري وي او په دې معمولی سوري کې رڼا راځي، نو په دې رڼا کې داسې واړه واړه شانتي څیزونه ښکاري د دوړې، دقې ته ذره ویلې کېږي. د دقې ذرې برابر یعنی قلت ته انتهایی قلت طرف ته اشاره ده چې دومره معمولی ګناه دې کړې ده. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دغه به هم درته ښیمه، د دې به هم درله سزا درکړو. منګه معمولی عمل معمولی نیکی وکړو، ځان ته بزرګان وایو، د بزرګۍ دعوې کو، د کراماتو په انتظار باندې یو، د الهاماتو په انتظار باندې یو. اگرچه په ایمان کې مې شک دی، خو خلکو ته خپل کرامات بیانوم، خپل الهامات بیانوم، اوچته اوچته دعوې کوما، خلکو ته مې ځان نیک کړی دی. حضراتو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دقه معمولی ذرې برابر به هم در سره حساب کتاب کیږي. ډېره ګرانه ده. بیا موږ وایو نه موږ خو مسلمانان یو، پته نه لګي په کوم عذاب کې الله پاک وی نیولی او په کومه ګناه باندې الله پاک نیولی یو. څومره ګناهونه په مخ د ځمکې ما ورته کوو، د پردو حقونو نه ځان نه ساتو، پردی حق ما ته ته ووې ځان ته به بزرګ وي، سپینې کپړې به اچولې وي، مزیداره ګیرې به پرېښودې وي، په لاس کې به ورسره تسبیح وي، خو چې کله د پردي حق خبره راشي هغه به په بډه کوي. نه حضراتو ما ته ته ووې دا نور عبادتونه دا خو د الله د طرف نه دي، دا الله حقوق کېدی شي دغه راته معافم کی، خو پردی حق الله رب ذوالجلال هیڅ چرې نه معاف کوي. که یو سړی په زرګونو او په کروڑونو زله لاړ شي کعبې مبارکې ته او د هغې طوافونه وکړي، هلته ختمونه وکړي، هلته عبادتونه وکړي، هلته منځونه وکړي، خو پردی حق یې په خېټه کې پروت دی، پردی حق یې په جیب کې پروت دی، پردی حق یې په کور کې پروت دی، پردی حق یې والی دی. الله رب ذوالجلال ورته دقه پردی حق په دقه عبادتونو باندې نه معاف کوي. منګه خو لږه نیکي وکړو، معمولی نیکي وکړو، معمولی منځ او د شروع کو، بس وې الله غفور رحیم دی. الله واقعي د غفور رحیم دی، خو قهار هم دی. په دغه پردي حقونو بمرانی سي، دغه پردي حق چې چا والي دی، چا چې د پردي حق استعمال کړي دی، الله رب ذوالجلال به ورله هغه پورې سزا ورکړي سو پورې چې دغه کس نه بخلي. حضراتو عرض مې دا کولو په خپل اسلام په خپل دین باندې منګه دوکه شوي یو، منګه خپل اسلام خپل دین پوره پیژندل نه دی، بس ځکه په هر چا باندې ورځو. دا خو مې درته د مسلمانانو حقونه یاد کړ، بلکې د کافر حق هم دی. وو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ
جلیل القدر صحابي تیر شوی دی او د صحابو د جهاد د لخر مشر ګرځیدل دي نو دوی یو ځای ته جهاد لاړل او التا عیسایانو هغوی د یو خپل بادشاه تصویر جوړ کړو مسلمانانو نیزه‌بازي کوله غشي وشتل نیزه‌بازي کوله په دې کې مسلمانان وي دومره په جوش کې راغلل او په دومره جذبه کې راغلل چې دغه د عیسایانو کوم بادشاه تصویر لګېدل په هغې باندې گزار وکړو او د هغې سترګې راوښکلې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله چې صاحب ستا لښکر ستا ماتحت هغوی دغه د عیسایانو د بادشاه د تصویر نه سترګه راوښکله حالانکه تصویر حرام دی کوم ځای کې چې تصویر وي آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي لا تدخل بیتا فيه کلب او تصاویر هغه کور ته فرشتې نه ننوځي لا تدخل بیتا الملائکه فيه کلب او تصاویر هغه کور ته فرشتې نه ننوځي په کوم کې چې تصویر پروت دی یا شوقیه سپی پکې چا ساتلی دی حرام چیز دی خو بیام عبیده ابن جراح وی دغه عیسایانو ته ووایا دغه زمونږ مد مقابل خلق دي خو د دوی زړه ته به په دې باندې درد رسېدلی وي دا مونږ د دوی حق وو نو دوی ته دا ووایې که دوی د دغې تصویر په بدله کې زما سترګې وښکل غواړي زه دې ته تیار یم دومره به یېرېدل د کافر د حق نه مونږ نن د مسلمان حق وو مونږ نن د مسلمان عزت لوټ کوو پروا نشته الله رب ذوالجلال بیان فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره نیکی بم درله در کومه د دې نیکۍ ثواب بم در کوم هو من یعمل مثقال ذرة شر یره چا چې بدي وکړه ذره برابر ده د دقې بم درله سزا در کوم خو ما تاسو ته په اول کې ووې چې کومه ګناه او کومه بدي چې توبه ته نه وي ویستلی شوې که یو انسان داسې دی موږ ټول په ګناهونو کې مبتلا یو ټول انسانان یو انسان نه ګناه کېږي خو د دغې ګناه د ختمېدو واحد ذریعه توبه ده چې توبه دې ته وښکله نو که هغه لویه ګناه وي هغه به الله رب ذوالجلال راته معاف کړي خو دا ده چې صرف په دې نه کېږي چې زما توبه پردې حق ته دا به ادا کول غواړي د توبې دا قبلېدو نه یو دا شرط هم دی چې پردې حق ته والی دا به ادا کوي دا خو به ډېره مشکله شي چې یو سړی د پردې حق یې والی دی او دا به ادا کوي دا به څه کوو موږ خو پردې حقونه ډېر والی دي بیا هم تانوي رحمه الله بیان فرمایي وایي دې د اراده وکړي او کلک نیت دې وکړي چې زما وس وشو دا پردې حق به ادا کوم نو که په دې کې ولوي مرګ راغی نو امید دی چې الله پاک یې وبخي اگر چې پردې حق دی خو اراده او کلک نیت یې خو کړی وي خو باوجود د دې نه چې لا په حرامو کې لګیا وي پردې حقونه خوري وایي نه زما دا اراده ده چې ادا کوم وي نو دا بیا توبې پورې ټوقې دي او مسخرې دي الله رب ذوالجلال دې موږ له دغه خپلو د ګناهونو د ازالې توفیق راکړي چا صرف او صرف منځونه اسره کړه او منځونه یې وکړل وایي دا اسلام دی چا زکات ورکو وایي دا اسلام دی چا یو بل ته نیکه خبر وکړه بس وایي دا اسلام دی حالانکه اسلام دغه ته صرف نه ویلې کېږي دین صرف او صرف دغه ته نه ویلې کېږي تمام اعمال خپلول په تمامو اعمالو باندې عمل کول دا اسلام دی ولې ځکه چې کو معمولی بدی دې وکړله یا معمولی نیکي دې وکړله د دې خو به حساب کتاب کېږي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا چې ذره برابر نیکي وکړه ذره برابر علما بیان فرمایي چې دا ذره برابر نیکي کومه نیکي ده چې د ایمان سره وي او ایمان یې راوړی وي داسې نه ده چې بې ایمانه لګیا دی او دی وایي چې زه خو ما خو نیکي کړې ده نو د دغې ذرې برابر نیکۍ دا به هلته پته لګي ذره برابر د دې وجې نه علما
حق او اهل سنت والجماعت هغوی دا وایي چې د دې آیات نه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره د دې نه استدلال کوي چې د چا په زړه کې د اوري د دانې برابر ایمان هم دی نو هغه به هم د جهنم نه را بهر کېږي نو د جهنم نه به را بهر کېږي دا خو زمونږ ایمان دی مسلمان چې هر څومره ګناهګار دی د جهنم نه به را بهر کېږي خو د خپلو کړو سزا به ورته خامخا میلاویږي د چې کومه ګناه کړې ده ځکه ورپسې الله رب ذوالجلال آیات بیان فرمایي ومن یعمل مثقال ذره شرا یره او چا چې ذره برابر بدی وکړله دی به هلته وویني د دې به ورته سزا میلاویږي حضراتو د دغې باوجود منګه خپل اسلام باندې او په خپل دین باندې دغه غاوره شوي او دوکه شوي یو چې منګه خو مکمل دین خپل کړی دی بیا کو زه یو د نیکۍ کار کومه نو زما په زړه کې دا دی چې ما ته بدي هېڅ نشي رویلی کو زه مونځ کومه نو کو زه حرام خورم نو زه وایم دا ما ته هېڅ ضرر نشي رسولی کو زه مونځ او ورسره لږ تلاوت کومه نو کو د بل حق وامه ما ته هغه هېڅ ضرر نشي رسولی زما په زړه کې دا خبره وي حالانکه یو انسان کې مکمل دین دی یو انسان مکمل په دین باندې عمل کوي او دی بیام بدی کوي دا بدی ورته بیام ضرر رسي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي مکمل دین چا کې نه ځکه چې د دین بانی دی او مبانی دی دین موتا تا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی او کوم دین چې رسول الله مبارک موتا ته نه وی راوړی هغه معتبر نه دی بیا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکمل دین باندې عمل کړی دی خدا سے نه وای کو دا چا حق میواله دی نو هغه ماته ضرر نشي رسول بلکې په یو موقع باندې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي سره ټوکې کوي د یو صحابي سره مذاق کوي نو په دغه ټوکو کې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي له داسې دی تشي کې ګوته ورمنډله ټوکې ورسره کوله مذاق ورسره کو خوشطبي ورسره کوله هغه صحابي وي رسول الله مبارکه زبدا د خپل ګوته رامنډلو تا زما په دې تشي کې ګوته رامنډله د دې به بدل اخلم دغه صحابي نوم عکاشه رضی الله تعالی عنه اگر چې دا واقعیا خلق په مختلف اندازونو باندې بیانې خو علامه تنوی رحمه الله بیان فرمایي چې دا واقعي حقیقت عمده غمردي دا څومره چې زه درته بیانوم ځکه بعضې پکې نور ډېر زیات خبرې کوي په دې واقعه کې خو هغه منګړک دی وي اصل واقعه دقه ده چې رسول الله مبارک دغه صحابي له پته شي کې ګوته ومنډله او هغه وې زه به اوس د دې بدل اخلم آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اوس دا نه وایي چې زه دومره په دین باندې عامل یما دومره اسلام باندې عمل کوونکی یما ستا دا معمولی عمل ما ته هیڅ ضرر نشي رسولی او دا ورته نه وایي چې ستا حق مې وونو زه ته به ما ته څه ووې رسول الله مبارک ورته وایي ستا حق دی ما تاله تشي کې ګوته در ومنډله ستا په بدن کې مې ګوته در ومنډله او ته مې په عذاب کړې تا ته مې تکلیف درکو تا ته حق دی ته خپل حق بدله واخله عکاشه رضی الله تعالی عنہ ورته وایي رسول الله مبارکه وایي کله چې تا زما په تشي کې ګوته رامنډله نو زما په وجود باندې کپړه نه وه زما وجود بربنډو نو که زه تاسو په تشي کې ګوته در منډمه او تاسو ته تکلیف در کوم نو ستاسو په جسم باندې کپړه ده لباس دی پې نو دا خو برابري نه شوه آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
ورته بیان فرمایي وایي ستا چې څومره حق دي هغومره واخله کمیس سے پورته کو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان فرمایي راشه خپله بدله واخله کمیس یې چې څنګه اوچت کو عکاشة رضی الله تعالی عنہ رامنډه کړې او د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په محرم النبوت باندې خوله کېښوده او هغه یې ښکل کړو رسول الله مبارک زما مطلب دقه و زه به ستاسو نه به داخلم زه به په تاسو باندې لاس اوچتومه آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به تاسو ته تکلیف در کوم دا چرته کیدی شي زما خو غرض دا و چې ستاسو مهر نبوت ښکل کړمه عرض مې دا کول رسول الله مبارک دومره کامل دین والا خو بیا هم دا نه وایي بیا هم دا نه وایي چې نه ستا دا معمولي عمل به ما ته څه ضرر ورسوي او منګه معمولی عمل وکړو معمولی دین باندې راشو بیا د خلکو حقونه واو منګه وایي دا موږ ته هیڅ ضرر نشي رسولی هیڅ تکلیف موږ ته نشي رسولی حضراتو دا نه ده په تمام دین باندې عمل وکړي خو بیا هم یو معمولی عمل یو معمولی بدی در نشوي د هغې به هم در نه تپوس کېږي د دې وجې نه یو وارې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خپله ژبه مبارکه رانیولې وه او په دې باندې چکونه لګول او داسې نوکارې پې لګول وایي دې ژبې زه داسې د دې ګناهونو ځای ته را ورسولم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو وارې را روان دی په غېږه کې مشکیزه نیولې ده او چړکو کوي لاره اوبه کوي په لاره باندې اوبه اچوي چاته تپوس وکړو امیر المؤمنین تاسو په خپله باندې مشکیزه راغستې ده او په لاره کې اوبه اچوئ بل چاته به ویلو دا حکم به م کړی ستاسو دا حکم به خلکو منلی و دا لاره به چړکو کړې وه تاسو په خپله باندې د لاره کې اوبه ولې اچوئ عمر رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي وای زما چا تعریف وکړو زما صفت وکړو نو ما باندې ډېر ښه ولګېدو وای ما وی اسې نه چې په دقه تعریف باندې مې الله رب ذوالجلال را ونیسي او ما کې لوی جوړ راغله نو وای ما دا مشکیزه په خپله را اوچته کړه چې دا خپله لوی ختمه کما او دا تعریف باندې زه خوشحاله شوی یم دا ختم کړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو وارې راغی چې وی کتل مزیدار کمیس یې اچولې دی خو یو نقص پکې دی لستوڼې یې کټ شوي دي چاته تپوس وکړو چې دومره مزیدار کمیس هم اچولې دی دا لستوڼې کټ شوي دي دا به م وله صحیح جوړ کړو امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنه ورته بیان فرمایي وای کله چې ما دا کمیس راواغستو نو ماله ډېره مزه راکړه دا کمیس مې ډېر زیات خوښ شو دا کپړې مې ډېرې زیاتې خوښې شوې نو وای ما وی هسې نه چې الله رب ذوالجلال مې په دې باندې را ونیسي چې تا د خپل نفس خواهش پوره کو تا د خپل نفس مرضي پوره کړله ما ته دا لستوڼې کټ کړه چې زما دا کمیس بدنما ښکاره شي او الله مې په دې را ونیسي دومره لوی خلک هغوی وایي چې منګه معمولی عمل باندې الله رب ذوالجلال را ونیسي منګه دا خبره وایي اوښان هم په بډه کړې دی او بیا منګه ځان ته اوچت مسلمانان وایو پردي حقونه خو راته د مور پیښ ښکاري بیا منګه ځان ته صحیح مسلمانان وایو بیا منګه ځان ته اوچت خلک وایو حضراتو شیخ جنید بغدادي رحمه الله هغه خلق رالل وی بعض خلق دي وی هغوی وی چې نحن وصلنا فلا حاجت لنا الى الصلاة والصوم چې منګه الله ته رسیدلی یو او زمونږ مونځ او زمونږ روجې ته هیڅ ضرورت نشته ځکه منګه خو ډېر اوچت خلک یو شیخ جنید بغدادي رحمه الله ورته بیان فرمایي وی صدقوا فی هذا القول وفي الاصول هغوی په دې خپله خبره کې او په دې رسیدلو کې رښتیا دي لكن الى السقر لا الى الله جهنم ته رسیدلو کې
الله ته نه دي رسېدلې. څوک چې الله رب ذوالجلال ته ورسېدل هغه به دا خبرې ونه کړي دوی الله ته نه دي رسېدلې، دوی جهنم ته رسېدلي. حضراتو نن